أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ زما اوساسو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مبارک سیرت ته دیجه پر رسیدلو چې د مکی مشرکانو اول د رسول الله بیزتی شروع کړه. دویمه دغه په دعوت باندې شبهات، دریم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مقابل کې نظر ابن حارث را وصل، او څلورم دغه سره د اتحادیه جوړول چې یو ورځ موږ د معبودانو بندګي کوو او بل ورځ بستا چې په یو باندې کارونه شو. اخر تعذيب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام شخصیت له دغه بدن له اول لاس نه شو راځي، بلکې دغه په ملګرو شروع کړه. بلال شبدي، عثمان ابن عفان، مصعب ابن عمر، نهدیه په نامه باندې زنانه و، ام عبیسه، زنیه او دایلوره، سمیه رضی الله عنها، یاسر او عمار سره به د يهودو په لمسه باندې یو درې ترزونه ور باندې وکړه. اول په بار د روح کې اصحاب کهف او ذل قرنین، چې نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ونه ویل نو سلوي خرج الله دا وحي ورسره کړه. دوی بخپل مابین کې دا خبره کوله وی کې دي چې د محمد د جګم شیطان وحي راوړل اغم بنش اغم پرې خو سلوي خرج ورسره رب العالمین سورې دوحا او سورې کهف او عنکبوت د سورتونه نازل کړه، چې بده کې د درې وړو سوالاتو جوابونه و. د اصحاب کهف مبارک دا خبره وجدات ځوانان و د الله د رضا لپاره هجرت کړي، روح زمنګ د الله امر دی. ذل قرنین د شو بادشاہ د سایرس چې هغه د الله د دین لپاره په دنیا باندې ګرځیدل، او به دې اصحاب کهف په واقع کې رب العالمین ډیر اشارات بیان کړي دي. ځکه رسول الله فرمایي چې قران ظاهرم لري او باطن. ظاهر دا خبره وجه ای خلکو ځوانانو د الله د رضا لپاره هجرتونه وکړه، باطن دا منه چې د محمد رسول الله ملګرو له تشکیل ورګي چې ورځي تاسو هجرت کوئ. په دې صورت کې ډیر عجایبات څنګه الله بیان کړي دي. یو خبره کې به دا چې د شرک رد او بیخ الله ایستره دي، د نیکان خرید، لیکن په دې ارڅ کې څنګه الله له محتاج دي. دویم بغیر قیامت اثبات راغی په دې طریقه باندې چې درې سونه کاله داخله ود دي، لیکن څنګه الله را اوچت کړه. نو اے خلکو په دې باندې څنګه الله قادر دی چې ورځ به زموږ بدن نسان له ودري. دریم فائدہ به دا و چې د هجرت مسلې ذکر کړه د دین د حفاظت لپاره. سورہ عنکبوت، سورہ روم وغیرہ دا سورتونه کې الله د عظمت ذکر کی. او څلورمه مسله به دا بیان شو چې اې د رسول الله ملګرو تاسو هم هجرت کوئ د مکې نه په طرف د مدینه باندې ځئ یا د حبشو. دي دشمنانو ډېر سخت معذب او صحابه رسول الله رسول کهف نه د استدلال وکي ملګرو له ویل تقریبا پاغه کې 12 نارینه او 4 زنانه وی ویل چې زید حبشو په طرف لاړ شي. عثمان ابن مزعون امیر، عثمان ابن عفان بګي او رقیه رضی الله عنها بګي و. کله چې دوی د شپې وته نو ابو جهل له چا اطلاع ورکړه، تاسو خبر نه وي نه د محمد ملګری د شپې وته اسونه باندې سوار شو ساحل وراله راغینه مخکې دوه کشته راغلي وي د دواړه جماعتونه بګي کې نسو ایسلاړه پورې وات سم د فرعونانو د کار شروع کې لکه څنګه چې فرعون د موسی عليه السلام بشرا وته و. انت جلاړو د خلک لاړو ورګيري نکړه نو څه غوسش بیرته وګرځیدل. دی وخت کې نبی د رجب په میاشت د خلک لاړل. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مسجد حرام کې سورې نجم د ملګرو باندې تلاوت کې چې بده کې انسانانو او جناتو او د مکه مشرکان
کله چې دی ایتون لراغه چې سجده وکړي رب العالمین له الله بندګي وکړي دی ټول سجده وکړه جناتم سجده وکړه مسلمانانو وکړه د مکی مشرکان رب العالمین ځان له سجده باندې کړه د امیه په نامه باندې یو کافر هغه څخه خور راوخصو تندې پوری ونی ولا ودا الله کافی ده د الله له وزن سجده مجده موږ نشو کولای چې تندې ورته بزمکه کړو زد کې راغی عبد الله ابن مسعود فرمایي ورځ ما دا ورید چې اسم مردار وجد الله سره زد وکړي نظم الله برباد کی تاسو نه شګي دا خبره به مکه کې مشهور شو چې لکه د مکه مشرکان د محمد رسول الله نه متاثر شول دا رب له سجده وکړه یو قسم لړزام په دې مشرکینو باندې راغی چې لکه دا خو مونږ خپل ځان په خپل رد کې د دې رسول الله رد مونږ کوو ایسه دغه په تایید کې مونږ درېدو دا به څه شل کېږي نو دروغ جوړ کړو د شی ویلې چې د رسول الله زموږ د معبودانو توصیف وکړي تلک العرانیق العلا ان شفاعتهم لذ ودا اگر ډینګان دی اوچت او چې د سفارش تم کې دي شي ترتجا د زموږ د معبودانو توصیف وکړي نو موږ زموږ د رب العالمین ذات له سجده وکړه دویم په حبشو کې دا خبر خورش شول د رسول الله چې کوم ملګری شپارس کسان لاړو دولس نارینه او څلور زنانه چې د مکه والا د رسول الله سره اتحاد وکړي چې بیرته شو د خپل ملک له د هجرت شپې به څو پورې مونږ تیرو رسول الله الله امر نو کړی د هجرت خلک را روان شو چې مکه له کله نږدې شو حالات معلوم کې د مکه مشرکان لکه څنګه چې کافر او اقشن کافر وسم پاتې و اشه د دروغ اطلاع چې چا کړی و نو څه ملګری بیرته لاړه حبش له ویل چې داس موږ دشمنان دي د دې سره موږ کور نه کیږي داخله ګور بیا موږ له عذاب راکې ولې سنون ملګری او هغه د عرب مشرانو نه امن طلب کې ویل چې لکه موږ له امن راکې بیرته مکه له راځو دي بل ویل راځي صحیح ده امن چې کله ورکه لیکن د دې خبرې نورسه به سره دوکه وکړه دومره عذابونه ورکړه چې ډېر سخت معذب کړه رسول الله رب العالمین امر وکړي چې ملګرو له وجه به ځای حبشولا دا ورته تقریبا په دیم سفر کې درې ته نارینه او اتل زنانه روان شوي د شپې به مزل کو دي دشمنانو تعقیبول او دا سفر ډېر ګرانه مزه مخ نه دوی په کمین کې ناس وځي اوس به خلک راځي او موږ به نه شو لیکن په یو طریقه باندې حبش رضان ورسو لاړل د مکه مشرکان چې خبر شو چې لکه درې ته نارینه اتل زنانه او دولس سړي او څلور زنانه مخ کې لړ دي دا خو دې خلکو ځان لته هجرت جوړ کې نور به ار سړي بدی وخت کې ایمان راوړي او الته بورجي هجرت وکړي اوس موږ په خلاف بجنګي زی چې لاړ شو د حبشو بادشاہ نجاشي سره دې باره کې خبره وکړه څوک بلل شي دوه کسان انتخاب کړی او پای کې عمرو ابن العاص دا به ورسره صحابي شوی دی ډیر شي او چالاک سره و دویم عبد الله ابن ابي ربيعه دام ډیر قومي سره او مشر توجه دا دواړه کسان چې کله لاړل نو د ځان سره هدايا وړي تحفه څه وړلې په عربو کې اوچت شي قیمتي شي چې هغه سرمنه ویني د ځان سره واقع سوي ویل چې د حبشو بادشاہ له بدا ورکو د رسول الله ملګری به طلب کو د ځان سره بیره ول دومره عذابونه به ورکو چې یاد ساتي بل سره چې به قطن هجرت ونکي خو سیاست دا و کې چې ډارک د بادشاہ سره ګورو نه نجاشي سره بلکې اول د قومندانانو سره ګورو والیانو سره د سرحدي پولیس سره وکاته او به د والیانو سره وکاته او به خبره بادشاہ له جوړه شو ورته ویلې ودا څخه مقل به وقوف انسانان زموږ د علاقین راغلي اساسو دی خواله او دا زموږ امیر بادشاہیم نه مني او ساسو نه مني د ملک چې راغلي ستر د فساد په نیت باندې راغلي موږ له پلاس راکې چې بیرته ځان سره بوز د اساس حکومت او دولت باندې امن ولا شی او د فسادونو نه بچ او دا تحفه موږ راوړي دي لیکن تاسو د نجاشي د ذهن دی له برابر کې د خبره نه داخله بس موږ سره مخه مخ کې نه وي مدد رسول الله ملګری ځکه موږ د دې په حالاتو باندې خو پویګو دا موږ له معلوم دي د دې ارس موږ له معلوم دي موږ له صرف پلاس باندې راګي چې ژوندۍ ځان سره بوزو په دې باندې پویدل کې چیرته رسول الله ملګری مجلس تراله او زموږ سره استدلال شروع کړي موږ ملامت کیږو نجاشي بادشاہ ویلې
دی وزیرانو دلانو قومندانانو چې خلک د عربو نه راغلي استاد سره ملاقات غواړي ډیره خبره ولا شرال وی ویل لازم د ملک څخه مقل راغلي به وقوف انسانان سبب د ملک فساد راولي او موږ ته ډېر هدايت درکړي دي او دا موږ لراکه چې موږ بیرته خپل ملک له بوزو ځکه چې موږ په دې خلکو باندې کپويږو دي قومندانانو د کشرانو خلکو ورته ویل چې دا خبره دي عربو ډېر راکړي د څه خپل ملک خرابو پر قتل او قتال او فسادونو باندې مهاجر دی او پلانې دی او دار او هغه وی فغضب نجاشي بادشاہ ډېر محقق سره واغه اسې د دروغ خبر د شانه منلو چې سړی تر د شاه باره کې اطلاع راوړي چې پلانې دا کار کړو ته شین جاهل ایسه هغه خبره تصدیق وکړي چې دا خو رښتیا ده دغه کار کړی دا جاهلانو کار د قمقلانو وی ویلې دا خبره ز قطن نه منم چې رسول الله ملګری دراغلی او تاسو له درکه ماول به دا کوی نم سوال جواب کومه دا څنګه راغلی چې ما دې ملک لا تاسو هم دلته کینه واقع کسان موږ ته ویلغه مشر سود جعفر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله کاکا بچي ایوب چې پولیس لاړ وی ورچ نجاشي بچا تاسو غواړي خپل مابین کې نه څه چاله کې بادشاہ سره اوس موږ مذاکرات کیږي څه خبره وکړو وی ویلې صفه خبره کوي ورشته وی چې کوم خبره تاسو رسول الله کړي بس دغه خبره وړاندې کوي دروغ مرغ به مو وای وی چې بالکل صحیح ده وکله چې جعفر رضی الله عنه سره د ملګرو نه راغی د نجاشي بادشاہ خپل د ټولو خلکو سجدي وکړي لیکن د رسول الله ملګرو سجدي ونه کړي رسول الله تربيت کړو سجده خو والله لا پکار ده دی عرب ویلې ګوره تاسو موږ ویل چې دا شر پسند خلک راغلي د تاسو اکرام هم نه کین تاسو سجده وکړه او جعفر رضی الله دا خبر وکړه چې الا ان حزب الله هم الغالبون یاد ساتي د الله جماعت به اوس کامیابی کی یورپ پر بادشاہ راغی دا خبره چې وکړه نو خبره کوا جعفر رضی الله عنه ورته ویل نجاشي بادشاہ ته توجه وکړه وکنا نعبد الحجر والشجره ومنګ د کانو د بوټو بندګي کوله فارسل الله فينا رسولا الله په من کې رسول الله ولېګلو وانزل معه كتابا مبينا هغه سره ښکارا کتاب نازل کې شدنه من کوله د فحشا کارونه من کوله د گاونډي حق من په مال او قتلونه من کوله مردار من خړلې ظلمونه من کوله کوي برو چې دغه د قشن د غریب به خړلو دا به طرف کولو نو کله چې دا نبی راغی نو موږ له ویلې چې د سود نه بمزان ساتي او د زنا نه بم ساتي او د ظلم نه بمزان ساتي او دا خبره چې موږ له وکړې زموږه تربيت وکړو به ستاسو خپل موږ رالو چې راته موږ لډر خک سړی معلوم شوي چې په موږ باندې څوک ظلم کوي ته بس موږ دفاع کوي او داخله غوسره غړي په موږ باندې ظلمونه کوي التم کوي دا ظلمونه کوي دلته اوس به موږ باندې ظلم کوي سره خوانم بوزي نجاشي بادشاہ ورته ویل دین به چې کومه وحی تاسو لړ وړي دا چې عیسی تاسو لری شي چې زما مخ کې وي او جعفر رضی الله عنه تعالی مخامخ شو سوره مریم شروع کی اعوذ بالله ویل او بسم الله ویل کاف ح یا عین صاد شروع کړه ذکر رحمت ربک واذكر فی الكتاب مریم دا خبره چې وکړي نجاشي بادشاہ باندې دومره اثر راغی ځکه یو خدای رسول الله رکاکا بچی دی بل صحابي دی به دا چې قران وینو په کوم انداز به وي وسپنه بنرمیږي له انسانان خو څه کوي د نجاشي بادشاہ د ګیره مبارک ټوله په حکم باندې لمده شو څومره مولای چې دا وسره راغلی او توراتونه مخه غړولې و دیونه دومره وخت لاړ چې هغه پر تورات باندې ور پرې وتلې وی ویل نجاشي وی قسم په الله چې دا قران د کوم مشکات او تخشین راغلي د دقنه د انجیل تورات هم راغلي د انجیل هم راغلي د دوړ دی والله خبرې دي ورته وی ویل چې ما په دې ملک تاسو ګرځي او امن والا به هیڅ په تاسو زر نشي درکولې کچا تاسو له کنزل وکړم زی موارم او کمال څو غرونه راګي د سروز دروازه به تاسو ورنکم زه به تاسو ساتم په دې شرط کې دا خبره چې یقیني مسلمانې او ستاخو لراغ نو ته باید دغه دفاع وکړي لکه نجاشي چې وکړه د سره $400 په والی ایسه دشمن له پلاس ورکی خرڅ کی ځان له اوچت سره یو الدر یقیني مسلمان په خرڅ کی عربو لوي چې زيت تاسو خپل ملک عمرو بن العاص عبد الله ابن ابي ربيعه عمرو بن العاص دا ډېر سخزړې سړیو اوس دغه وغیرہ دي کې لیکلي دي ودا د عربو د بدمعشان نو لوی بدمعش اول وخت دي قومندانانو لوي زنه سم دي جنا ترڅو پورې مشي دي مسلمانانو د شنی ونه د بوټي په استری نه دي بادشاہ له وکړه د بیس موږ ته لپاره وخت والا د رسول الله ملګری د راځو په حبشو کې د ګرځو موږ د مدشي جو د موږ ځان سره بوزي شي ارکم تی پهلوان مډیر دروغه وټړل وی ویلې بادشاہ له وخت واخصو وی داخله غنی د محمد ملګری ودا ګور د عیسی بارے کې ډیر غلط عقیده لري چې عیسی دارکم تر یو دارکم تر یو دا
ګستاخی کوي. جعفر رضی الله عنه غیر خلکو را دعوت کې واقع وې مری دا ورته خپه غوندم شو دا سم دعوتي او دعوتي لکه چې شل به جوړ شو. وی ویل د عیسی باره کې تاسو سوې وې دا د الله بندر او دا د مریم بچی دی او دا رسول دی او دا د الہ نه دی. نجاشی بادشاہ سره په دلاس کې وړه کېو وې دې راواخصو د خلکو له ویل جعفر رضی الله عنه زماره پر رب العالمین باندې قسمی چې په انجیل کې کومه خبره الله رب العزت کړی د عیسی علی السلام باره کې چې دا د الله بندر او دا کبه دومره ونه تاسو اخو لاړوي بالکل تاسو او د انجیل یو خبره ده. مولیان په دې ځای کې نه سو دغه د پوجې د شروع پړشي ځکه هغه خود شي ویلو چې دا خود الله بچی دی. نجاشی بچی دی مولیان له ویل اگر که تاسو د پوجې د غصې د وجنه چې پړشيږي خو زه به حق خبره کوم. د رسول الله ملګرو لوري چې تاسو آزاد ژوند کوو ګرځي. ام سلمہ ام حبیبه فرمایي چې موږ ډېر کله ژوند کوو. دا دوړ زنانه به رسول الله باندې کام کړ. اوس ام سلمہ دا ابو سلمہ خزه واغه د رسول الله رضی الله عنه شکل وفات شو به د باندې کاکړه زړه زنانه وا دغه اکرام د پاره. ام حبیبه دغه خوند عبد الله ابن جحش هغه په خارج ملک وشیدونه ایسره کافرانه متاثر شو هم کافر شو. د خپل خزره دعوت ورکې ورزت هم کافر شاغه وره ما پر رسول الله باندې ایمان راوړل دا خو ټوخ ایمان نه دی چې دل مسلمان په کور کې ځان مسلمان کار کوم خو بار مل لاړ شم ځان د انګريز سره انګريز کوم دی يهودي سره يهودي زما دغه تصویر چې وستره شي هیڅ معلومیږي نه چې لکه دا اوس انګريز او کدار مسلمان بچی دی. زه خپل کار کوا رسول الله چې کله د مرز وفات کیو نو د نجاشی بادشاہ د علاقې د ګرجې د عبادت خانه څخه تشکیره کولې چې به کې تصویران او دا رسول الله راوچت شو غصه وکړه چې الله د لعنت کې په يهودانو سره باندې چې پای کې به یو سړی مر شو ایسه باغ باندې جمعه جوړ کی. وسند مسلمانانو جمعهونه پای کې دنه قبرونه اتفاقی مسله د رسول الله مذاهب کاغه احناف دي که شوافی دي که مالکین دي که حنابلہ چې په کوم جمعات کې قبر قطن به کې منسکیږي نه. امام صاحب د مستقل ادم دی د دیوبند علماء چې لا شرقن ولا غربن لا شمالن ولا جنوبن نه شرقن نه غربن نه شمالن نه جنوبن چې په هر طرف کې دا قبر منځ بالکل نکیږي. البانی سے په مستقل کتاب لیکل تحذير الساجد. ام حبیبه ورته ویل چې زوره کېګا وېزما ایمان پر رسول الله باندې یقیني ایمان دی. نجاشی بادشاہ رسول الله خطر ولې د غیرت نه پوښتنه جلکه دا ډېره غیرتی زنانه ده. وی ویل چې دا که زماله په نکاح باندې واخله او مہر انتورګه تقریبا 3000 درهم او دینار و. د شرحبیل رضی الله عنه په واسطه باندې ورته ولېګله او د رسول الله سره نکاح وشو. رسول الله چې د نکاح سره وکړه د غیرت د وجنه چې بده کې څومره غیرت لري ګوره خزر او دومره غیرتای. لس کال ورسره ابو سفیان سب چې دې پلار دا ورته خپل راغی. ام حبیبی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا توشک د دینه ټوله کړه سره د دینه چې ګوره د پلار او د مور د پلار او د لور په مابین کې ډېر مینه محبتي. لیکن چې کله دا توشک ټوله کړه ورته ویل بل را تک دې کدا ورته ګرانه دا ویل چې بلم نقدم او دا رسول الله توشک راته مشرک انسان به دینه شي کېناستي وې تم لکه چې ثوابي شوي تم شرعي شوي. اوس دا فتوا لګيږي در باندې چې حق مسله کې لګوي دا وهابي شي دم پلانش دا فتوا ور باندې وکړه هغه ویل ته مشرک په دې باندې کینی نه اگر کپلار می هغه جدا خبره ده دا رسول الله بستر ده. نو کله شي دا مسله جوړه شو عربو ویلې چې هغه خلک الته په دار هجرت کې په موضوع کې د رسول الله دلته دعوت شروع کړي دي زچې د تر سره جرګو ابو طالب صاحب سره ورته ویل چې تاسو وراره ګوره موږ سره دا ظلمونه وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو ډیره خبره ورته وکړي د سره موږ لکینه وا چې مذاکرات وکړل نرمي بداو کې ولګ موږ وکي سره مسله را جوړ شي. ابو طالب ورته دا خو څنګه خبره انده زو په دې وخت کې محمد رسول الله را دعوت کوم رسول الله راغی ورته ویلې دا خلک د شي وي شملو قولو والا وېزه به دي خلکو له یو خبره وکما یاد ساتي وې قسمه دا خبره اومن لدا به د عربو بادشاہان شو د عجم خلق بدله جزیه راوړي. ابو جهل څورته ویلې و ابيك وعش امثالها وستا پپلار می دي قسمي ستا لس خبري منګه منو ته خو له به خبره غم کوي ځکه دلته به منصب راغی لالچین خلق نو رسول الله ورته ویل اسما خبردار چې قول لا اله الا الله اے خلکو دا خبره وکړي چې حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی بل څنګه دی یو دم غوسه شو لاړه جګ شو چې لکه موږ سره راغلی و دا څه خبره کوي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ابو طالب د خپل تر د نرمایش وکړو چې لکه دا سړی مرا نرم شي ورته ویل یار تر کدا ټول عربان راجم شي او مال په یو لاس کې نور کیږي په دابل لاس کې شپږمې زبر ورته قطه د خپل دریز نه تیر نشم یا په دې باندې زمړ کیږم او یا په دغه شند دین مضبوطی انسان به قوي اراده لري د خلکو نه بیریږي نه چې دوه په د چاود را بوله ورسره پرې دي چې لکه ما دا مسله نه دا کړو نه دا مسله کوم مرخ به دی غین راځي
زمونږ اوسه دې بدن نه دارو یو کرته وځي بار بار نه وځي یا په بستر کې مرګ او یا په اسلحه باندې مرګ او یا په بل ځای کې لیکن چې کومه مسله د شروع کړه نو دا بکلکه بیان شي مولانا محمد طاهر رحمه الله ویلي وې د توحید او سنت مثال چې دا ګوره بشان د وړګره د خپل لاس دې وګوره چې بده کې دا طاقت او زور شته کنه کني پرې د چې اسی بل سړی راونی شي نرم لاس مو راوړه ابو طالب شکر رسول الله باندې پوښتنه چې لکه دا خپش وی ویلي خپش وراره او تشيروني ورته ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاستع بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مشبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله چې دا ټول عربان راجم شي یا محمد عليه السلام چې وختریم کندم نکی مگر کله چې زلاړم او د خاور بارک مال جوړ شو قبرستان لبه کار خپل لې د شي بیان کو د خلکو زړونه په وچا واته ما خیر خوای او ته دا یو ته دا هغه ورته ویل کاکا ولې منینا وی به د عربو جنکې دا و چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شو دویمه جرګه بشراله عمر ابن ولید په نامه باندې کیسه شړیو دی مکی مشرکانو ویلې چې دی ابو طالب لمنګ د شي وای چې دا ستوراره منګ لراکا منګ به یو کیسه الک وګور عمر ابن ولید او دا په تعالی درګو ته دی باندې خپل مینه ماته و چې دا زما بچی دی زما ولر دی اسره محمد بمنګ قتل جرګه شراله به کې نو شمل قلو والا وی ویل څنګه را لای ودا محمد منګ له پلاس باندې راک منګ به د اوجو طالب عمر ابن ولید درکو د باندې مینه ماته و دستا بچیش ابو طالب ورته ویل ډېر خمق خلک معلومیږي جاهلانو بوقفو زما بچی تاسو اخله واغه وجنه د خپل بچی مال راکوي دغه به تربيت کوم لا واده بم کوم ډوډۍ خرچي بم به کوم دومره زورم چې تاسو ما باندې کې زور کېږي جګ شي عادي په نامه باندې وسړی واغه ورته ویل چې لکه دا خبره اومنه وستان به لاس خلاص ته زور درکې استعمال کړه د مکه مشکان چې لاړ خپل مابین کې مجلس وګوي ویلې چې دا ترنګ ګوره پننګ باندې ودرېدو دا محمد هم قلاریګ ناراضي چې بده محمد باندې وس نظامی اقدامونه بریدونه شروع وشي بریدونه چې څه پېکیږي هغه پېکیږي نور زمونږ د صبر هم دین د ازي پرو چې نور نه کېږي نور د سره جنگ پکار دی به بالکل صحیح ده ډیره کړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې اوس بریدونه شروع کیږي او داغه په مبارک بدن او شخصیت باندې حرم کې په جمعات کې منځ باندې ولاړ عقبه ابن ابي معيط یو غټ کافر دراغه د محمد رسول الله د څټنې د صدر تاو کې په یو طرف باندې ورته راکپه کې خدا بل طرف بل سراخ کړو او پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړه دی اندازې پر نبی کریم علیه الصلاه والسلام څنګه چې د استر کې مبارک زبار وروتي دی اولنې بریدو چې دا ور باندې وش د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د کاکا بچو عتبه ابو لهب ورته ویلو چې ورشه د پیغمبر له خبره وکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ورته کنځل وکړه ستاده شو د شي به ورته لاړ ورته کړی ته د مخ باندې لاړ رسول الله ورته کړی به ورته ویل چې سپاغه سورې نجم باندې ما کفر دې سپاغم کافرم قطن سورې نجم نه منم ستاد رب هم د شو کوم او استاد د شو کوم رسول الله ډېر تنگ شو وی ویلي اللهم صلت قلبا من كلابك الله ستاسو سپې مقرر کا دې سړي خو ډېر تنگ کړم کله خیرام وګی سړي ودا شانو تجارت پر علاقه باندې روانو زرقال اخر شلاړو زرقاوي شه هیڅ رقم علاقه دی رحمه الله وې دې چې دا ملګرو په دې مابین کې برود جوس مری راغی دا یو ملګری بوې کوي دا بل ملګری بوې کوي دا ټول وکاته چې دغه خواله کله راغی نو دی ویل چې محمد هو جلم د محمد خیرامه بشراله چې شړق ورکې نو ذبح کې الاله کې دا سره نه اقجه کې وغرزو تنه او نه الته وغرزوله دی معلومه شو چې دا رسول الله خیراوه سلورم برید ور باندې ابو جهل وګي غټه تیګه راواغسته وی ویل چې اے عربو بی غیرتو د یو محمد راغله د زمنګ د ادریس او شپتو بوتانو بدی بیانې اچ مخونه ولا نن چې پیخیږي مال به پیخیږي لاس د قریش خلاصو د عبد المناف خلاصو چې څه کوي هغه دی وکی دا په سجده باندې چې لاړو تاسو وس حال لګوري د رسول الله مبارک سجده ډیره وګدا و یو لوی تیګه راواغسته وراغه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سجده باندې شو په دقه سر باندې ورته گزار وکم ایسه به وژنه سر به وټکاو لیکن چې کله نږدې راغنو د تیګه وګرځول او فرشو منډه کړه تک جوړ شو شونډه موچ شو دې ملګر ورته ولی یا ابل حکم ولی وزما دې په ذات رب العالمین باندې قسم دې محمد په خوا کې وکړو دومره غټ سره چې دومره وک مال دل نه داخله ما جواز کړ نږدې و چې خړلې وي رسول الله ویلې وې داس ما خوا کې جبريل پروتو جبريل کدا بوجه زما خوا راغلې وې کنه دی جبريل په ټوټه ټوټه کړي وې کله رب العالمین د ملائک په واسطه باندې مجاهدینو کومکونه کوي
یو شل 25 مجاهدین الله ورته برنه ملائکه راولي کی تسلی لپاره تاسو موږ د الله قانون دی او موږ د الله د عادت دي سنت لري څلورم بری دی پیداو کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له یو بدمعشان په حرم کې کېناسته چې وشي ویو رسول الله چې طواف کول نو اول ورته کنسل وکړه پیغمبر علیه السلام له بدی لاړې ورته کړې چې بد سړیا شری سړیا دا بل طواف یو کې به مرته دا خبره وکړه چې دا دریم طواف یو کې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام څنګه ورته ویل شاحت الوجوه علم د مخونه وران کا او خاور د سره واسطه د مخونه ور وشندله بعض مفسرین دا خبر محدثین ذکر کوي چې دا خبره د کوم انسانانو پستر کې پریوته او اق انسانان رب العالمین ټول مردار کړه خو چې کله دا دریم کرته راتاو شو پر رسول الله باندې گزارونه شروع کړ د په منځ کې ونی واته کسان په چاپیر شو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې مبارک بدن باندې شکان ورونه شروع کړه پر رسول الله مبارک باندې سر مات ابو بکر رضی الله عنه په دې کې راغی وګدې شنه پر خودلې وی چې دا یو مشرکی والو الته وغرزو دا بلی والو الته وغرزولو وی ویل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ايت تاسو هغه سره وجنه چې هغه سره دا خبره کوي چې الله زما یو دی دیو کسانو ویل چې محمد پرې راځي په ابو بکر باندې شروع کړي دا ابو بکر رضی الله عنه ټول وخته وېست سختي اوله به هوش کې چې کله به هوش شنو کور له خلکو وړو زنانو ما زګر چې ابو بکر رضی الله عنه په هوش کې راغی ملګرو له ویلې زنانو له ویلې چې اين رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله شرط دی وکيف دغه صحت څنګه لري خلق ورته ته په ځم باندې نه او ته دغه غم کوي د ابو بکر رضی الله عنه سره ډېر انتهاجه تمینه و د الله نبی فرمایي د جنت جدا جدا دروازې دي چې کوم عمل کړي اق دروازې نه ورته आवाज کړي شي ابو بکر له ټول جنت د جنت ټول دروازې आवाज کوي رسول الله فرمایي د جنت او د جنتینو درې سو شپې ته خو نه لري چې یو خو بچا کې راغی دا به جنت لږی په ابو بکر رضی الله عنه کې دا ټول موجود دي کور ولا له ویلو دي زنانه ولا تر څو پوری چې ما د رسول الله خواله بونه چې قطن نه ډوړې خورم نو د قلارېګم وې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله چې ور روان کې نو چاغه ولیدو ایسه په ور پرې وته سخت وژړل په خپل ځان باندې د رسول الله په دردونو باندې دي چې سره تړلې یا بل نبی کریم علیه السلام غاړ ځان لره نږدې کې ورته تسلی ورکړه چې ابوبکر دا راځي د اسلام به ورځ غالب شي او دا خبره ورته وکړي بل ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام د صفا غونډه په دی خوا کې تیرېدلو ابو جهل په دې ځای کې ناس یوتیږي راوغه صدق محمد رسول الله په دې سر یو شوي سر په مات ویني پیراله چې سر ور باندې مات کې نور خو وجلې ځکه نو چې یو خدای ابو طالب نه ریدل او بل د خاندان نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک سر نبی نه روانه وي لا سر باندې کې خو وې تړلو کور لاړ سید الشهدا حمزه رضی الله عنه دا کار لاړ رسول الله کاکاو شپږم کال د نبوت ته کله چې دا کول را داخلي دونو اسمانه سور زنانه ورته ویلي خاص کر د عبد الله ابن جدعان وینځوا ورته ویلي یا حمزه ته خبر نه وینا وستا وراره ابو جهل ورته اول کنځلې وکړه واخره به سر باندې یو شو سره پیمات ورشته وی او اسمانه کینه سور ځان سره نيزي واخه ورغه مسجد حرام ده ابو جهل د بری مخزومه په دې منځ کې ناس نو اول ورته کنځلې وکړه نور دغه نيزي ورته سر لمن دګړي ابو جهل اثر مات کی بني مخزومه برید کو په حمزه سره باندې چې دا مونږ وښنو ابو جهل ډېر غټ کافر وی ویلې پرې دی اسنه چې دا عثمان وړي د رسول الله په تایید کې ونه درېږي وې دا وراره ما وجل خیر دې کما وای نو دی وخت کې حمزه سره ورته ویلې اے هغه انسان چې ستانه څلورج غنټې د سنت رواني دا کونټې به ګندګي باندې زیړي او تاسو ما وراره وای وانا علی دینه زر محمد رسول الله په دین باندې املاس اخلاص څه کولې شوې کا کله رب العالمین د اسباب برابر کې غیرت هم کله خي حمزه رضی الله عنه فرمایي چې کله کور لاله مشپشوا سمله سم سوچ میزان سره وګی چې لکه دا څه خبره وکړه وعلى علی دینه زد رسول الله په دین باندې شوما اوس کې دې په دین باندې کېږم دا خو زمانه مانو که په دین باندې کېږم نه ته خبره وکړه رب العالمین له التجا وکړه وی ویلی الله کله اسما وراره چرته په حق باندې نو مال د دین د اسلام را نصیب کو چرته بد عظمت نفرت پیدا کړ حمزه رضی الله عنه فرمایي په دې ځړ کې یو قسم تر روخانواله صفیر اعلی ځکه هدایت نصیب کیږي په منځ باندې په کعبه باندې په جهاد باندې په قران باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې د قوي ایمان باندې د الله په فضل او رحمت دعا ورته غواړي نو حمزه رضی الله عنه سید الشهدا د نبوت په شپږم کال باندې دا رب العالمین په ایمان باندې مشرف کې به ورستا د تورتم کې په دې جهالت کې رب العالمین یو عظیم لوی شخصیت چې د حمزه صاحب نه موجود شخصیت دی د اسلام لوی رهبر د مسلمانانو دریم مشر
چې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي اسلام نه دی مگر هغه دی واغه نه دی مگر اسلام دی سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به ایمان راوړ ان شاء الله کله روان چهارشنبه له ژوندۍ و د هغه ایمان واقع به ذکر کو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي